دا دوه خبرې چې په چا کې وي کنه دی چرته نشي کامیابېدی. ښه زما دا خبره په کلاو غوږونو باندې واورئ. اولنۍ نمبر خبره دا ده که یو انسان کې دا خبره موجوده وي نو دی چرته نشي کامیابېدی، دی پرمختګ چرته نشي کولی. هغه اولنۍ خبره دا ده چې په چا کې بغض وي، حسد وي، کینه وي، پکې د خلکو نه سوځي، نو دغه انسان چرته نشي کامیابېدی. ښه دی که ټول عمر ځان له تکلیف ورکي او سعی کوشش کوي خو چې په ده کې حسد وي که نه، په ده کې کینه وي، په ده کې بغض وي، دا انسان چرته نشي کامیابېدی. ښه دغه انسان د چرته دا سوچ نه کوي چې زه کامیابه شوم، چرته نشي کامیابېدی دغه انسان. ښه دی به یو نه یو ورځ واپس را پرېوځي او پړ مخې به را پرېوځي. نو چرته د چا سره حسد، کینه، بغض دا بالکل مساتئ. ښه یقینا چې تاسو به کامیابه شئ، بیا ډېر زیات به کامیابه شئ، خوشحاله به یې په خپله زندګۍ، په خپل ژوند بیا به تاسو خوشحاله یې. ښه نو اول نمبر خبره خو دغه ده چې حسد او کینه، بغض دا په چا کې وي نو دا سړی چرته نشي کامیابېدی. دویم نمبر چې په چا کې منافقت وي که نه، منافق وي، نو دا سړی چرته نشي کامیابېدی. او د منافقینو د ټولو نه سختترین عذاب دی. الله قرآن کې فرمایي که نه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نو دغه ټکانه به د چا وي؟ دا به د منافقینو وي. نو د منافقت نه ځان وساتئ. حسد، کینه، بغض په دغه شی نه چې کوم دی دا د ځان نه لرې کوي. که دا په هر چا کې وي نو دغه انسان د ځان نه لرې کړي، انشاءالله چې الله به کامیابي ورکړي. ښه او که دغه پکې نو دی چېرته نشي کامیابېدی.